پولیس ډپارټمنټ دا خلک ونیسي او ستریام په دې ته مرګري چوک کې د پانسي کې چوانده لپاره څوک د هغې نه عبرت والي څوک دغه شان زموږ په سیټي کې دغه شانتي امن نه خرابوي خون خرابه نه کوي څه کومه دانګا بنګانه به راشي په دې مرګري سیټي کې به ورو څوک به چرس ګرځوي څوک به زناګانو اډې کولاوي څوک به څه کوي څوک به څه کوي. ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم په تیمرګره کې موجود یم او تیمرګره په سوشل میډیا کې نن سبا په ټرینډینګ کې ده او هغه د پولیسو د چاپو له وجې چې پولیس د شپې خوب نه کوي بلکې په هوټلو چاپې لګوي کمرې ګوري د پلازو کمرې ګوري او هغلته نه خلک نیسي. دا هغه خلک وي چې دا په جسم پروشۍ کې ملوث وي قهوهخانې جوړې دي لواتت سنټرې جوړې دي. په تیمرګرې کې پاډه کې څه موده مخکې یو کیس راغلو د یو ماشوم نه چې د باجوړ سره تعلق لرلودو هغه نه ډیمانډ وشو او هغه انکار وکړو د هغې نه پس هغه ووژل شو. د هغې نه وروستو عوامي سطحه باندې مطالبه شروع شوه چې د دې خلاف کاروایانې پکار دي او احتجاجونه هم کېدل به. وخت په وخت د تیمرګرې سوشل اکټیویسټو په دې باندې خبرې کولې پوسټونه به یې کول خو په اشارو کې خو لکه دومره په بوړ انداز کې چا قدم نه اوچت کړی. په اشارو کې به خبرې کېدې چې په تیمرګرې کې دا قسمه کارونه روان دي خو چې کله ایسیچو اکرام الله خان راغلی دی تیمرګرې ته واپس نو د ډي پي او تیمور خان په هدایت هغه د شپې خوب نه کوي بلکې چاپې لګوي او ډېر شي خلک یې ونیول. هم د دې تیمرګرې د دې چاپو په رڼا کې په ټوله ضلع کې لیست پبلک شو چې کم کم ځایونو کې هم داسې جسم پروشۍ سنټرې دي که هغه په سمرباغ کې دي که په کامبټ کې دي که په مونډا کې دي که په چک دره کې دي که په میدان کې دي چې کوم ځای کې دي نو هغې د ګرفتارۍ کاروایي چې کومه ده نو هغه شروع شوې ده. دا وخت زه تیمرګرې کې موجود یم او په دې خبرې کوو چې پولیسو چې کوم عمل شروع کړی دی دې ته عوام په څه نظر ګوري. اوسه پورې خو پولیس چې چېرته چاپه لګوي کاروایي کوي نو عوام د هغوی باندې الټه کریټیسزم کوي تنقید کوي چې دا غلطه کوي دا چل دی او مختلف خبرې مخې ته راځي. خو دې عمل ته په څه نظر سره ګوري؟ نو دا زما سره دا ځایي خلک دي مشر سره دی ستاسو ډېره مننه تعلق دی کوم ځای سره دی؟ ما باجوړ سره د د شپې چې کوم پولیس چاپې لګوي تاسو به خبر یې دې عمل ته به څه نظر سره ګوري؟ دا صحیح اندازه جی چې هوټل باندې چاپې غلط کارونه کېږي د هغه مخنیوی پکار دی. ډېره مننه. ستا د کوم ځای یې؟ باجوړ. ته څه وایې دې باره کې؟ بس دا ډېر ښه کار کوي ځکه چې دا زموږ دپاره غټه فایده راټولم عوام دپاره او کوم سړی غلط کار کوي دا منع شي دا ډېر ښه. صحیح ده. دا مشر را سره دی تاسو مشر کوم ځای خطره خطره د پولیس د کار ته په څه نظر ګورئ چې د شپې خوب نه کوي بلکې چاپې لګوي؟ دا خو ښه کار دی جي او یو سړی غلط کار کوي که نه جي او هغه سړی نیسي نو دا خو زه ورته ښه وایم. سامننه دلته دکانداران هم دي ځایي نور خلک دي د دې سره خبرې اترې کوو. دا نور ملګري مې را سره دي. ستاسو ډېره مننه. ستاسو څه نوم دی کوم ځای؟ زما نوم حفیظ نوم دی او شیخانو یم تیمرګرې. چاره کې ګیر کړې خیر دی خو د پولیس دې کاروایي ته به څه نظر ګوري؟ یاره ځې خو د دې مخنیوی پکار دی او یو اکرام الله صاحب خو ډېر ښه کار کوي او پکار هم د دې سي ځکه چې د دې ځای کې موږ نه غواړو موږ د دې ځای کې خلک یو او بایي موږ د دې مخنیوی پکار دی لازم. صحیح ده. مشره د کوم ځای؟ زه خو چې د ښوونکي یم. ته څه وایې دې باره کې؟ ته خو جو تیمرګرې بس دا کم کار چې سیټو شروع کړل نو ښه کار ده ځکه چې دې ما چهره کې چې وګوري نو موږ به بایپاس باندې لږ یو کس هغه بایک کلم آیس خرڅول چرس به خرڅول او به د دنیا به چې د ورځې خلک راتله او دا مال به یې اخیستو نو بل زه په سوزکي کې ناست وم راتلم او خدای درته ګوره چې پریکټیکلي ما نه مخې ته راووته نو به یې را پره کړي نو بده راته بیا ولنه چې چېرې ویني و که وینه نه و سړی پره کړی او پره کړی و چې نو زه د اکرام الله صاحب ډېر دغه کوم چېره لکه دی ښه کار کوي بهي. مهرباني. السلام علیکم. ستړي مه شئ. تاسو نوم او کوم ځای یې؟ امین خان مې نوم دی شیخانو تیمرګرې سره تعلق. د پولیس چې د شپې کومې چاپې لګوي او خلک نیسي تاسو د تیمرګرې سوشل اکټیویسټو به وخت په وخت اشارتن پوسټونه کول خو کاروایي چا نه کوله اوس شروع شوه څه پې وایي؟ بیا چې د ډي پي او سره موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو او ډېر مشکور یو چې د خلکو خلاف کرک ډاون روان دی او کرک ډاون کوي یو ښه افسر راغلی درلو ورته نو اپریشیټ کوو یې هم او موږ بار بار د هغې لپاره په سوشل میډیا هم اواز اوچت کړی اوچته هم ورله پوسټونه هم ورله کوو چې یو ښه سړی راغلی او د دیر لپاره داسې خلک افسران چې راشي نو د دیر امن به بحال شي دی سره. ډېره مننه. دا یو بل سړی مې په زور راته وکړو ستاسو ډېره مهرباني. د پولیسو دې عمل ته به څه نظر ګورئ چې کوم په تیمرګره کې شروع کړی دی؟
پولیس هم متأخر نه دا خو ښه خبره ده یاره چې د منشیاتو دغه دپاره دغه کوي دا نیول کوي که نه دا ټول واړه چې کوم دي دې ته وجې هر کل چې کوم راوچتېږي دقې ته ګوري او حقه نشې تماشې شروع کړي او په بد حل روان وي دا خو ډېره ښه خبره چې کوي. ډېره مننه. یو بل محترم هم راسره دی. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ. د منډې د مخې یو سوال دی. پولیس چې کوم عمل شروع کړی تیمرګره کې ګورئ به تاسو په سوشل میډیا د شپې چاپې لګوي او خلک نیسي، دا ښه کار کوي که بد؟ دا تاسو کم خلک یادوي کم خلک نیسي دا چې په هوټلو چاپې لګوي، قهوهخانې، لواتت سنټرې، په دا خو دی وایي خو د پروسو ډېر غټ شکریا ده کوم چې اپریشن شروع کړی دی او په کار دا څونه د تیمرګري عوام دي سره مرسته وکړي او دا چاپې مخکې نور هم وغورځوي کوم غلط خلک دا ټول ګرفتار کړي انشاءالله تعالی دې سره تیمرګري ماحول نور هم صفا شي، تیمرګري سیستم سره برابر شي. ډېره مننه. بس تاسو ډېر شکریا ده کوم تاسو ټیم کې راغلي وایو تیمرګر ته وزټ کړی دی او د خلکو اواز شوتوي. شکریا. یا لکه ځوانه کوم ځای ستړی مه شي؟ زه جیده باجوړ. خبر خو یې که نه پولیس د شپې په هوټلو چاپې لګوي، خلک پکې نیسي او ډېر خلک یې ونیول چې هغه په غلطو کارونو کې انوالو. دې عمل ته به څه نظر ګوري؟ اوسه پورې چا دا کار دونه چاپې نه وي لګولې؟ بس دا خو بس پولیس هم ښه کار کوي ځکه چې زمونږ د ملک د حفاظت لپاره لګېدي. یو سړی مطلب یا غلط کار کوي او پولیس نو دا ښه کار. السلام علیکم کاکا، څنګه دی؟ صحت ښه دی؟ ټیک ټاک. دا د پولیسو نه به خبر یې چې د شپې چاپې لګوي په دې هوټلو او ډېر شي ښځې او سړي پکې ونیول داسې په نورو سنټرو باندې، دا ښه کار کوي؟ خوشحاله پې که بد کار کوي؟ یاره چې موږ خو په ډېر زیات خوشحاله چې داسې کار کوي، ډېر زیات په خوشحاله چې د الله پاک د زموږ د معاشرې نه دا ګنده خلک ورک شي چې صفا شي. موږ خو په ډېر خوشحاله یو. کاکا ستاسو دې باره کې څه خیال دی؟ تاسو کاروباري خلک یې، تیمرګرې نه تاسو ډېر خبر وئ، اوس کاروایي شروع شوې ده. دا چې ډېره ښه خبره کوي، دا ډېر خلک دی بازار ته رانه او چا سره اشنادي کارت نشته، څوک بې قانونه اوسېږي او دلته بیا چاپې غلاګانې کېږي، هېڅ پته نه لګي. دا ډېر ښایسته کار کوي انشاءالله چې تحقیق کړي، ملک به صفایي، علاقه به صفایي، څه پریشاني به نه وي بیا. ډېره مننه. دا د دې ځای خلکو چې خبرې اترې راسره وکړلې، دلته په نور ځایونو کې هم د شپې چاپې لګي نو هغلته ځو او هغلته هم د خلکو سره خبرې اترې کوو چې د پولیسو دا کاروایي چې کومه شروع کړې ده چې په ټوله ضلع کې بس کریک ډاون شروع کړی دی چې کوم قهوهخانې دي، د لواتت سنټرې دي چې غلط کارونه هغلته کېږي، جسم فروشي سټارټه ده نو دا ختموي، خلک نیسي، اف آی آر پې کوي او داسې دپې پې لګوي چې په هغې کې ضمانت هم نه کېږي او سیده جیل ځای کوي. نو چې عوام په دې حوالې سره څه وایي؟ ستاسو ډېره مننه. دا راته ووایي چې پولیسو کومه کاروایي شروع کړې، په څه نظر ورته ګوري؟ شروع کوم په نامه د هغه ستره ذات چې بخونکی او محبت کوونکی ذات دی. عوید خان تاجک صاحب دا یو بهترین کار شروع کړی دی. تاسو ته پته وي موږ په سوشل میډیا باندې داسې اشارتن ویله او د دې کار په ښکاره کولو باندې موږ ډېر محنت کړی، ډېر کوشش، ډېر درخواستونه مو ورکړي دي او دا کار به چا څه ایکشن نه اخیستو. خو چې کله دا نوی ډي پي او صاحب راغلی نو دوی تیمرګرې ته د اکرام الله ایسیسو په نوم باندې یو ایسیسو ورکړی دی. موږ په فلمونو کې داسې دبنګ ایسیسوګان لیدلي وو، خو د شپې په 12:30 بجې باندې ایسیسو د خپل سکواډ سره د هر هوټل د هرې کمرې په سر باندې یو قهر ولاړ دی او بلکې مونږ د دې بیګاني شپې کې مونږ ټرای کوله. یو ډیلر ته زموږ یو ملګري کال وکړو، ورته ویل چې یو سګرټ چرس پکار دی، هغه ورته طلاق واچوي چې ما روزګار پرېښی دی. نو لکه ما داسې اورېدلي وو چې په ساوث انډین فلمونو کې زیات چېرې دبنګ سټایل شته، خو اکرام الله صاحب چې کوم دی نو ده ثابته کړه چې دبنګ سټایل شته. او زما د اندازې مطابق زموږ چې څونه سوشل اکټیویسټ دي، څونه لوکل تیمرګري خلک دي، بیا چې دا څیزونه نه اغوا به رایتوان ختم کړی، د موټر سایکلو تښتېده بند شوي دي، دا هفته نیمه وشوه د ګاړو تښتېده بند شوي دي، په لاره باندې د خلکو لوټ کول چونکې په تیمرګره کې ډېر عام شروع شوی. د شپې د 10 بجو نه وروسته به ټیک ټاک ښه په مین بازار کې خلک لوټ کېده، اوس د کلي په کوڅو کې هم نه لوټ کېږي. نو مطلب دا د پولیسو یو رعب دا سټارټ شو، یو خپل ځای جوړ کړو. د پولیسو خو به بالکل یادو، خو زما د ذهن مطابق چې دا ټول کریډټ چې دی دا اکرام الله صاحب ته ځي، کوم چې د تیمرګري نوی تعینات شوی ایسیسو دی. زه خو ذاتي طور ډېر زیات اپریشیټ کوم او موږ به چې ضمانتو سپارښ وو چونکې موږ پولیټیکل ورکرز یو نو ضمانتو سپارښ لا هم نه ورځو. ډېره مهرباني. ناصر افغان چې را سره خبرې وکړلې، یو بل ملګری هم را سره دی نجیب الله عثماني صاحب. تاسو د پولیسو دې عمل ته په څه نظر ګورئ چې د شپې خوب نه کوي بلکې چاپې لګوي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول ستاسو ډېره شکریا ده کومه پلس پارټۍ د مشر په حیثیت باندې د ټول ناول زه ډي پي او درلور
تیمور خان ته سلام پیش کوم تحسین پیش کوم او یقینا زه ډېر زیات خوشحاله یم چې نن زه په دې تیمرګرې سیټې کې دې نه مخکې چې دا کوم مسایلو دلته کې چرس په خرڅېده آیس په خرڅېده او دلته کې دنیا ډېر زیات مسایلو پرابلم وو نو کله زموږ چې ډي پی او صاحب دې ضلع ته راغلی دی او خصوصا هغه د تیمرګرې تاڼې سیچو اکرام خان ته زه هغه هم شکریا ادا کوم چې دو خوب نشته د شپې ګرځي په دې هوټلو باندې دا چاپې لګوي په دې پلازو باندې او دو انتهایی دا کم اپریشن چې شروع کړی دی د تیمرګرې سیټې دپاره د دې ځوانانو دپاره د دې مشرانو دپاره د امن دپاره دو تضاب پرس پارټۍ د یو مشر په حیثیت باندې خدای تحسین پیش کوم مبارکباد پیش کوم ټیک ټاک کار دی او زه د دې د پیپلز پارټۍ د یو مشر په حیثیت باندې د دې پوره سپورټ کوم هر قسم تعاون باندې زه خو وایم چاپې نه تاتې مجیب چې دلته کې پولیس ډپارټمنټ دا خلک ونیسي او سریام په دې تیمرګرې چوک کې د پانسي کې چوینده دپاره څوک د هغې نهبت والي څوک دغه شانې زموږ په سیټې کې دغه شانتي امن نه خرابوي خون خرابه نه کوي څه کومه دانګا بنګانه به راشي په تیمرګرې سیټې کې به څوک به چرس خرڅوي څوک به زناګانو اډې کولاوي څوک به څه کوي څوک به څه کوي او زه درلو ورته سلام پیش کوم تیمرګرې سیچو ته سلام پیش کوم دیر پولیس تاسو به आवाज راکړئ زه وایم دیر تاسو زنده باد دیر پولیس بھائی خبرم کمزور دی یار دیر پولیس درلو ډي پی او تیمرګرې سیچو ګرانو کتونکو دا خبرې ترې تاسو د ځایي خلکو د سیمې د خلکو واورېدلې چې د پولیسو په لوړ دیر کې چې کومه کاروایي شروع کړې ده کومې قهوه خانې دي لواتت سنټرې دي هغلته د شپې چاپې لګوي تپوس کوي چې تاسو څوک یې د کوم ځای څه کوئ دلته چې څوک هم په غلط کار کې انوالو وي نو هغه نیسي اف آی آر پې کوي او جیل ته یې لیږي دا انیشیټیو د تیمرګرې نه اوچته شوه او په ټوله ضلع کې امپلیمنټ شوه او زما پوره خیال دی چې ډېر زر به په ټوله صوبه کې په دې باندې کار شروع شي پښتانه مجموعي طور ټول په دین اسلام باندې په کلکه ولاړ دي او دین اسلام کله هم د دې غلطو کارونو اجازت نه ورکوي خو بهرحال معاشره ده او دا پکې شروع شوي وو اوس پولیسو چې کومې کاروایانې شروع کړي دي نو عوام دې ته په ډېر ښه نظر ګوري او همدغه امید لري چې دا کاروایي به د تیمرګرې یا لوړ دیر پورې محدود نه وي بلکې په صوبه کې په نورو علاقو کې هم دغه رنګې د لواتت سنټر شته دغه رنګې چې کوم د قهوه خانې شته دغه رنګې چې کوم د جسم پروشۍ مرکزونه شته دا امید لري چې عنقریب د هغې خلاف هم کاروایانې شروع شي او خیبر پښتون یوازې تیمرګر او دیر نه بلکې ټوله خیبر پښتونخوا د دا قسمه ګندګۍ نه صفا کړي د کیمرامین سید الله عثماني سره وحید خان تاجک تیمرګره کوزدیره